د انټرمیډیټ ایکسل په دې درس کې په ډیپندنت ډراپ ډاون لیست باندې کار کوو. په تیر درس کې مو په تنها ډیپندنت لیست باندې کار کړو چیرته مې چې د انډیکس فنکشن په کالم نمبر آرګومنت کې ورته د میچ فنکشن کارولې و. خو که وغواړو د میچ فنکشن پر ځای ورته ډایرکټلی د کالم انډیکس نمبر هم لګولی شو. دلته ګوره ما ورته د کالم انډیکس نمبر راخیستی دي. همدا کالم انډیکس نمبر مې ورته دلته د ډیټا ولیډیشن په ترو راخیستی دي. په ډیټا ولیډیشن کې که څه مشکل لرئ د ایکسل بیسیکس اتم او نهم درس خامخا وګورئ. زه غواړم که چیرته دلته ورته یو انتخاب کړم بیا دې راته د غزني لیست راکوي. که دوه انتخاب کړم د خوست، د دریو دپاره دې د پکتیا لیست راکوي او د څلورو دپاره د پکتیکا. نو لومړی د ارې په شکل راخلم. په دې سیل کې ورته وایم چې مساوي انډیکس، په ارې کې به ورته دا لومړنی رو انتخاب کړم، کوما رو نمبر آرګومنټ ته ضرورت نشته ځکه یو رو انتخاب ده، کوما ورکوم. په کالم نمبر آرګومنټ کې ورته دا سیل انتخابوم، F4 بټن پس کېکاږم چې لاک شي، قوس بند انټر. ګورئ د ویلیو ایرر راته راکه ځکه په دې سیل کې مې ورته هیڅ هم نه دی انتخاب کړي. که په دې سیل کې زه ورته یو انتخاب کړم ګورئ دلته راته د غزني ویلیو راکوي، او که چیرته ورته څلور انتخاب کړم بیا به راته د پکتیکا ویلیو راکوي. او په دې سیل کې ورته د انډیکس فنکشن د ریفرنس په شکل استعمالوم، مساوي انډیکس. په ریفرنس کې ورته یو بل قوس راخلم، دا ویلیو به انتخاب کړم، کوما دا ویلیو انتخابوم، کوما دا ویلیو، بیا کوما دا ویلیو، قوس بند، کوما ورکوم. رو نمبر آرګومنټ ته ضرورت نشته بیا کوما ورکوم، کالم نمبر آرګومنټ ته هم ضرورت نشته بیا کوما ورکوم. په ایریا نمبر کې ورته دا سیل انتخابوم، F4 بټن پس کېکاږم چې لاک شي، قوس بند انټر. ګورئ دلته هم راته د ویلیو ایرر راکه ځکه په دې سیل کې مې ورته هیڅ هم نه دی انتخاب کړي. که دلته ورته څلور انتخاب کړم ګورئ دلته راته د پکتیکا ویلیو راکوي. دا دواړه سیلز به انتخاب کړم او تر اخره پورې ډرګ کوم. ګورئ هماغه د میچ فنکشن په شانتي ریزلټس یې راته راکړه. په دې درس کې په ډیپندنت ډراپ ډاون لیست باندې کار کوو. زه غواړم که چیرته په دې سیل کې ورته غزني انتخاب کړم، په دې سیل کې د راته د غزني مکمل لیست د ډراپ ډاون په شکل راکړي. که چیرته ورته خوست انتخاب کړم بیا د خوست لیست راکوي. که چیرته پکتیا انتخاب کړم د پکتیا لیست، او که پکتیکا ورته انتخاب کړم بیا د راته په دې سیل کې د پکتیکا مکمل لیست د ډراپ ډاون په شکل راکړي. نو لومړی ورته د انډیکس فنکشن د ارې په شکل استعمالو. په دې سیل کې ورته وایم چې مساوي انډیکس، په ارې کې به ورته دا مکمل میټرکس انتخاب کړم، کوما رو نمبر آرګومنټ ته ضرورت نشته بیا کوما ورکوم. په کالم نمبر آرګومنټ کې ورته وایم چې میچ. د میچ فنکشن مې ورته ځکه ولګوله چې په دې سیل کې مې ورته دا کالم هیډینګز راخیستي دي. په لوکاپ ویلیو کې به ورته دا ویلیو انتخاب کړم، کوما په لوکاپ ارې کې به ورته دا کالم هیډینګز انتخاب کړم، بیا کوما ورکوم. په میچ ټایپ کې د ایگزیکټ میچ لپاره صفر راخلم، قوس بند، بیا قوس بند انټر. ګورئ د اینه ایرر راته راکه ځکه په دې سیل کې ورته هیڅ هم نه دی انتخاب کړي. که په دې سیل کې زه ورته پکتیا انتخاب کړم ګورئ دلته راته د پکتیا ویلیو راکوي. او که چیرته د پکتیا پر ځای ورته غزني انتخاب کړم ګورئ د غزني لومړنی ویلیو راکوي. خو زه غواړم چې دا مکمل لیست دی راته په دې سیل کې د ډراپ ډاون په شکل راکړي. دا سیل که وګورو اوس راته صرف لومړنی ویلیو راخیستې ده. خو په همدې سیل کې که زه یو ډبل کلیک کم دا مکمل فنکشن ورته انتخاب کړم او د F9 بټن پسې کېکاږم ګورئ دلته راته د غزني مکمل لیست راخیستې ده. خو دا چې ایکسل دا مکمل ارې په یو سیل کې نشي ښودلی تنها دا ویلیو راته ښیي. نو د دې لپاره چې دا مکمل لیست د ډراپ ډاون په شکل راواخلم کنټرول زد، دا فنکشن به ورته کاپي کړم، کنټرول سی، اسکیپ بټن کېکاږم، ډیټا ټیب باندې کلیک کوم، ډیټا ولیډیشن، دا نی ویلیو پر ځای به ورته لیست انتخاب کړم او په دې سورس کې ورته همدغه فنکشن پیسټ کوم، کنټرول وی، اوکې. اوس که په دې ډراپ ډاون بټن باندې کلیک کړم ګورئ د غزني د مکمل ولسوالیو لیست راته راخیستې ده. که چیرته د غزني پر ځای ورته خوست انتخاب کړم په دې سیل کې به راته د خوست د ولسوالیو لیست د ډراپ ډاون په شکل راکوي. او که چیرته ورته د خوست پر ځای پکتیا انتخاب کړم بیا به راته د پکتیا مکمل لیست د ډراپ ډاون په شکل راکوي. او که چیرته ورته پکتیکا انتخاب کړم
بیا به راته د پکتیکا مکمل لیست د ډراپ ډاون په شکل راکوي. په دې سیل کې غواړم چې د انډکس فنکشن ورته د ریفرنس په شکل استعمال کړم او همدا ډراپ ډاون لیست دلته هم راواخلم. نو په دې سیل کې ورته چې مساوي انډکس. په تیر درس کې مې درته ویلو چې که چیرته د انډکس فنکشن د ریفرنس په شکل استعمالوئ د ریفرنس ارګومنټ باید په جدا قوسونو کې بند وي. نو قوس شروع لومړی به ورته د غزني مکمل لیست انتخاب کړم کوما د خوست مکمل لیست ورته انتخاب کړم کوما د پکتیا لیست ورته انتخابوم بیا کوما ورکوم او په اخره کې ورته د پکتیکا مکمل لیست انتخابوم. لکه په تیر درس کې مې چې درته ویلو چې د انډکس فنکشن د ریفرنس په شکل هغه وخت استعمالیږي چې یا خو دا اریز له یو بل نه جدا جدا وي او یا هم د اریز سایز له یو بل نه مختلف وي. لکه په دې مثال کې قوس بند کوما ورکوم رو نمبر ارګومنټ ته ضرورت نشته بیا کوما ورکوم کالم نمبر ارګومنټ ته هم ضرورت نشته بیا کوما ورکوم په ایریا نمبر ارګومنټ کې د دې پر ځای چې د میچ فنکشن ورته ولګوم ډایرکټلی ورته دا سیل انتخابوم ځکه په دې سیل کې مورته دا کالم انډکس نمبر د ډیټا ولیډیشن په ترو راخیستي دي. قوس بند انټر ګوره د ویلیو ایرر راته راکه ځکه په دې سیل کې مورته هیڅ هم نه دی انتخاب کړي. په دې سیل کې زه ورته 2 انتخاب کړم ګوره دا ویلیو راته د دوهم کالم نه راواخیسته. که چیرته د 2 پر ځای ورته 3 انتخاب کړم اوس ګوره د دریم کالم نه راته ویلیو راواخیسته او که چیرته د 3 پر ځای ورته 1 انتخاب کړم بیا به راته لومړي کالم نه ویلیو راخلي. نو لکه مخکې مې چې ویلې چې اکسل دا مکمل اری په یو سیل کې نشي ښودلی په دې سیل کې یو ډبل کلیک کوم ګوره دا فنکشن که زه مکمل انتخاب کړم او د F9 بټن پسې کېکاږم ګوره دلته راته دا مکمل لیست راخیستی ده. کنټرول زد نو دا فنکشن به ورته مکمل کاپي کړم کنټرول سی اسکیپ بټن کېکاږم ډیټا ولیډیشن باندې کلیک کوم دانې ویلیو پر ځای ورته لیست انتخابوم او په دې سیل کې ورته چې مساوي هغه مکمل فنکشن به ورته پیسټ کړم کنټرول وی. اوس ګوره که اوکې پسې کلیک کړم وایي چې په دغه قسم باندې اریز په ډیټا ولیډیشن کې نه قبلوي. اوکې واپس کینسل بټن کېکاږم نو د دې لپاره چې دا فنکشن په ډیټا ولیډیشن کې قبول کړي لومړی د همدې فنکشن نه یو نیم جوړوم او هماغه نیم ورته په ډیټا ولیډیشن کې د لیست پر ځای استعمالوم. په فارمولا سټیپ باندې کلیک کوم په نیم منیجر باندې کلیک کوم دلته ورته وایم چې نیو په نیم کې به ورته وایم چې ډراپ ډاون او په ریفرس ټو کې ورته هماغه فنکشن پیسټ کوم کنټرول وی. اوکې ګوره دا نیم راته کریټ که کلوز همدا سیل انتخاب ده په ډیټا ټیب باندې کلیک کوم ډیټا ولیډیشن انې ویلیو پر ځای ورته لیست راخلم او په دې سیل کې ورته چې مساوي ډراپ ډاون. اوکې ګوره په دې سیل کې مې ورته یو انتخاب کړی ده نو دلته به راته د غزني د ولسوالیو لیست راخیستی. که چیرته ورته په دې سیل کې 2 انتخاب کړم بیا به راته د خوست د ولسوالیو لیست راخلي او که چیرته ورته 3 انتخاب کړم بیا به راته د پکتیا د ولسوالیو لیست راخلي. که چیرته ورته 4 انتخاب کړم بیا به راته د پکتیکا د ولسوالیو لیست راخلي. ګوره دا ویلیو په 4م کالم کې موجوده ده. نو په دې طریقو سره کولی شو چې د انډکس او میچ فنکشنز او نیم منیجر د ډیپندنت ډراپ ډاون لیست لپاره وکاروو. دا درس تر همدې ځای و که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو د سره لایک کړئ ملګرو سره شریک کړئ او د آینده درسونو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. ډیره زیاته مننه.